نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلور جهنميان داسې چې دوی نه نور جهنميان څه غواړي پناه غواړي نور جهنميان به پناه غواړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا سلور قسمه جهنميان چې دوی به د حمیم او د جهنم په منځ کې منډي وخی د ګرم اوبو او د هغه لمبو وهون کې د اور په منځ کې به منډي وای کله به هغه خټ کېدل اوبو ته ورتاویږي او کله به دلته کې دی اور ته راځي او چغه به وای واویا به پر جهنم کې راخ کړي دا جهنميان براټول شي چې یو بل ته خرابانه د جهنم عذاب دی د جهنم عذاب دی بل ته دې سلور قسم خلکو نه موږ نور په عذاب کې دي زموږ په عذاب کې نور اضافه کړی دا نو دا جهنميان براغون شي راځي تاسو ته یو کې دوی ته ولې دوره تکلیف دی په جهنم کې هم غم یو او دویم دی نو دوی ته ولې دومره غټ تکلیف دی دوی ولې دومره فریاد کوي چې موږ ته تکلیف را کړی دی په دې سلور تنو کې حدیث مبارک کې راځي یو به هغه کس وي چې په زنجیرانو کې به تړلې شوی وي علیه تابوت من جمر او د سروټ یو صندوق په پروت خپې کومه زنجیران پراته وي او د پاسه په د اوسپنې یو صندوق وي او هغه صندوق به د سکروټو د ورو ډک وي دا په دې باندې بار شوی وي دویم قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یجر امعاءه دویم هغه سړی دی چې په ځان پسې به کلمې راکاږي او په جهنم کې به یو ځای بل ځای لځي کلمې به پسې راخکړي شي دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یسیل فوه قیحا ودما دریم هغه کس دی چې د هغه د خولې نه به ویني او زوی بهیږي او ګندګي به د خولې نه روانه او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یاکل لحمه څلورم هغه تن دی چې د خپل بدن غوښې به راشوکوي او خوري به او چغې به وي د خپل بدن غوښې به راشوکوي او خوري به او څه به وي چغې به وي نو دا جهنميان به راټول شي په دوی پسې نو اول به د اول کس لاړ شي چې چا په ځان باندې د اوسپنې صندوق ایښی و نو هغه ته به وایي یا ابعده یا ابعده ای د الله د رحمت نه لري الله دې تابع کړه الله دې برباد کا الله دې هلاک کا تا خو زمونږ په دې عذاب کې نور مونږ له اضافه کړي تا ته څه تکلیف ته ولې ستا عمل څه و چې دومره سخت عذاب الله درکوي ستا کم عملو نو دی به وي چې ما به پردي حقونه خوړل ما به څه کولو ما به پردي حقونه خوړل د چا مې پوله والي د چا مې کور اغستې د چا مې پیسې پټې کړې دي د چا مې په زور ځمکه اغستې ده ما نه دا پردي حق نه به لاندې کوم نو اوس راته دا عذاب دی چې په خپو کې مې بیړۍ پرتې دي او د پاسه را باندې اور صندوقونه پراته بیا به دې دویم ته لاړ شي او دته به دا جهنميان وایي اے ابعده اے د الله د رحمت نه لري الله دې هلاک کا الله دې تباہ کا اے ذلیل انسانا موږ دې په عذاب کې کړیو تا کوم عمل کړی چې بزان پسې کول میرا کاږي کوم عمل دې کړی چې بزان پسې کول میرا کاږي نو دې به ورته وایي ما د وړو بولو نه ځان نه بچ کوم په دنیا کې زما کم ګناه وه ما د وړو بولو نه ځان نه بچ کوم ما نه دار چې په بدن کې به کم ځای ولګي زما پروا نه وه ښه نو کوم انسان چې د ځان د وړو بولو نه بچ کړي ما نه څه بېلمازه و که نه څو بېلمازه و کوم سړی چې مونځ کوي نو ځان د بولو نه بچ کوي که نه بچ کوي خو چې کوم سړی مونځ اودس نه کوي نو د هغه اودس نه سره نه وچوي نو دغه څه په خپل خو دې دغه واړه بول بهیږي نو ما نه دا سړی بېلمازه و مونځ به یې نه کوو د وړو بولو نه به یې ځان نه بچ کوو دې دریم کس له به راشي چې د خولې نه یې دا وینې زوي بهېدل دا وینې زوي چې د خولې نه بهېدل دله به راشي دته به وایي چې ای ابعده ای د الله د رحمت نه لري ستا کم ګناه دی چې د خولې نه دې داسې بدبویي روانه ده او داسې ګندګي ته بهیږي تا په دنیا کې کم ګناه کړی دی نو دی به ورته ووایي وایي زه هغه بدبخته انسان یم چې ما به د ګناه کار ولید نو ما به په هغې سره خوند اخیستو د ګناه د کار نه به ما څه اخیستو خوند اخیستو ای تاسو ته وایم یو ګناه کول دي او یو د ګناه نه خوند اخیستل دي دا جدا ګناهونه دي سخته ګناه ده دواړه یو انسان دې په خپله ګناه کوي الله دې فنا راکړي دویم دې په خپله ګناه نه کوي خو چې څوک ګناه کوي نو دې پې څه اخلي خوند اخلي خوند زه به درته مثال درکړم مثال به درته درکړم دا ټي وي شو وي سي آر شو موبایل شوي دا شیزونه شو په دې کې دا ډانسونه دي او دا فلمونه دي او ډرامې دي او ګانې دي او بربند شیان دي پکې که نه نو دا ګناه خو نور خلک کوي خو دا څوک چې ګوري نو دی ته هم څه اخلي خوند اخلي نو د ګناه د کار نه به ده څه اخیستو خوند اخیستو په موبایل کې به یې ګنده څیزونه کتل ده به ترې داسې خوند اخیستو ګویا چې دی دا ګناه کوي
نو دی به وی ما به چې د ګناه کار ولیدو نو ما به د داسې خوان اخیسته وایي چې دا ګناه زه کوم. الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. یاد وساتئ یو ګناه کول دي یو د ګناه نه خوند اخیستل دي، دواړه برابر دي، دواړه برابر دي. نو کم خلک چې په دې موبایلو کې دا ګنده شیان جوړوي هغه ګناهګار دي، خو دا کم نیکان خلک غونډه کې چې ګوري ځان ته چې نیکان وي او دا خوند ترې نه اخلي، دیم دغ کشان دی څنګه چې په دې موبایل کې لګیا دی دا ګناه کوي. نو دی وایي زما د خولې نه چې دا ګندګۍ بهیږي، دا وینې زوي بهیږي، دا ما د ګناه په کار سره ساه اخیستو، خوند اخیستو. په کار خو دا و چې د ګناه کار ویني چې سړی منع کړي که نه، نو ده به دې الټه ساه اخیستو، خوند اخیستو. هغې څلورم کس له به لاړ شي، هغې څلورم کس له به لاړ شي چې د خپل بدن غوښې به یې په خپله خوړي او چغې وروړي به یې هم والي. ده ته به وایي ای ابعده، ای د الله د رحمت نه نا امیده، ای ذلیله انسانه، زمونږ د جهنم دا شته عذاب لږ دی چې ستا د نوم ډېر عذاب کړي. دا ولې تا په دنیا کې کومه ګناه کړې چې داسې سخت عذاب کې مبتلا یې؟ دی به وایي ما دوه ګناهونه کول. نو دنیا کې څو ګناهونه کول؟ دوه ګناهونه کول. کم کان یاکل لحوم الناس بالغیبة ويمشي بالنمیمة. ما یو دا چې د خلکو مې بغیبت کو او دویم دا چې ما به چغلي کوله. د بل مسلمان عزت په ما خرابو، دا زما کارو. او دویمه ګناه مې به دا وه چې چغلي مې به کوله، دوه تنه به ما جنګول چې ما به د دوو تنو په منځ کې جنګ نه ورخ کړی که نه، په ما به وخت نه تېرېده. بعضې خلک یې داسې که نه ده چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جګړه نه یې رخ کړې، په ده ټایم نه پاس کېږي. دا چغلي دا کله د کور کې دننه وي او کله د کور نه څه وي بهر وي. کور کې هم ډېره چغلي وي، کور کې هم ډېره چغلي. څنګه کله به دا چغلي د مور د طرف نه وي، کله به د پلار د طرف نه وي، کله به د زوی د طرف نه وي، کله به د ښځې د طرف نه وي. مور به را بشي خپل بچي ته به خبرې وکړي چې ستا دا ښځه خو داسې ده او داسې ده او زما عزت نه کوي، ما ته یې نن دا وي او ما ته یې دا وي، زوی چې لاړ شي په ښځه به راکړي درز وبه یې وي. دلته به مور خوشحاله شي انګور مې پرېواله کار مې وکړو. یو چغلي دا ده. کله به د ښځې د طرف نه چغلي وي، خاوند راشي بس دا به ورته د شپې لګیا شي، مور خو دې داسې ده او پلار خو دې داسې ده او زما عزت نه کوي او بس زما یې بېعزتي وکړه او ما ته ډېر سپک ګوري او ستا وړو ته سپک ګوري. دا خبرې ورته کوي که نه؟ دا چغلي وکړي بس زوی چې سهار راپاسې بس خبرې شان ورسره بیا نه وي، بس خبره کوي بس تیار جنګ دی. کله دا چغلي د بل طرف نشي، معنی دا ده څلور تنه دي په کور کې، ښځه ده، خاوند دی، مور ده او پلار ده، څلور تنه دي. خو که دې کې چغلي نه وي نو دا کور بیا څه دی جنت دی. او که چېرته چغلي پکې وي که نه نو د دې څلورو تنو دا کور به جهنم وي. روزانه به پکې جګړې وي، روزانه به جګړې وي. نو یاد وساتئ کو ښځه ده یعنې انګور ده، کو خواښې ده، کو سخر دی، کو زوی دی، یاد وساتئ کو چغلي کوي نو په جهنم کې به داسې عذاب ورته میلاویږي چې نور جهنمیان به ترې پناه غواړي، نور جهنمیان به کله ناکله دا چغلي د بار نه وي، بار نه وي، بار نه سړی لګیا چې دا دوه ورونه به زه په کور کې څنګه جنګومه، نو راشي د ورور په سر ورته لمسي کوي لکه ستا د پلان کې ورور نه دی مړه، هغه اوس هم ژوند تېر کړو، تاسو خو به داسې خاورې یې کړی، ټول مال درنه هغه سنبال کړی دی، ګوره هغه دا پیسې والي دي. نو څه معنی د ده غرض دی چې دوی په خپل منځ کې څه کمه په جګړه کوي. کله به د دوه دوستانو په منځ کې چغلي کوي چې دوه دوستان دوه ملګري په څه کمه په جګړه کوي. نو یاد وساته دا چغلي ګناه کبیره ده، ډېره سخته ګناه ده، ډېره سخته ګناه ده. او دا ولې ګناه کبیره ده؟ د دې ډېر لوی فسادونه جوړېږي، لوی فسادونه. د علماء یو واقعه لیکلې، بس مختصر درته بیانوم، بس کوم د کتابونو یو واقعه لیکلې ده. یو سړی و بازار کې غلام خرڅاو، غلام. نو چې غلام خرڅاو نو ده به اواز کو، وی دې غلام کې هېڅ څه نشته دی سوا د یو غیب نه او قیمت یې دا دی. هر سړي کتل چې دا خو سم دم غلام دی، ښه مضبوط سړی دی، قیمت خو ډېر کم دی. یو سړی راغی وی ته وایه چې په ده کې هېڅ غیب نشته دی، یو غیب نه څه غیب دی پکې؟ هغه راته ووایه. وی ده کې هېڅ غیب نشته، خو یو غیب پکې دا دی چې دی چغلخور دی، چغلي ډېره زیاته کوي. هغه ورته یې کوي دي چغلي که نه زه پې څه کوم، خو چېرته زمینداري لري بیا ما پټو مټو ته کوم واښه لرګي به راله کوي، د کور کارونه به راله کوي، زمینداره به راله کوي، کوي دي چغلي زه درکومې حجرې ته بیا ما خو ځان له کار له بیا ما نو ارزان راته میلاویږي. غلام یې واغست، چې غلام یې واغست کور ته یې بوستو، غلام ښه سم دمکار کو څه وخته پورې، سړی رضا و چې په ډېر ښه قیمت راته ښه سړی میلاو شوی دی، کار به یې کو د کور دی ډېر رضا و. خو فطرت وایي نه بدلېږي، خوی نه بدلېږي، زموږ پښتانه څه وایي خوی نه بدلېږي. ښه نو په غلام خو څه وخت تېر کړو، خوی پکې راوګرځېد خپل.
خپل خوې به ګراو ګرځیدو نو د مکسي کوله چې دا مالک مې وکړه بار توزي نو چې بار تلاړ دی غلي لاړ د خپل مالک لره دې سړي خزل لاړ یاره ته د خپل خاور نه خبر یې ویلې نه خبر دې سره د ښکاری چې خبر نه ښه وی خیر خو دې کنه زه خوراله ما چې مالک مې د خپه شوم در باندې ستا خاون خو د بلې ښځې سره لیون روان کړی خبر روان کړی درنګړی له واده در باندې کوي او دې نه خبره یې نه زما په خپل یقین خاون یقین دی زه ګوره کنه چې په 2-3 ورځې کې در باندې ښځه راوړي که نه راوړي زما خو خبره ما درته وکړه مالک مې خفه کېدم در باندې ما خپل فرض ادا کړو وی ښه نو څه وکړم وی داسې وکړه که نه ما له ډېر ښه دم راځي دا خاون چې د نن شپه وده شي که نه نو د ګیرې نه لاندې د دې زنې نه به دنه به ویښته کنچي کې ویښته به دې کټ کې او دا به ما له راوړي په دې ویښتو دله زه دم درود کوم داسې به درله کم چې ستا نه ما سوا د بل چا نوم به نه اخلي زه به لپې دم وکړم ښځې دا خو اسانه خبره ده ټیک ده زه به نن شپه د ګیرې نه ویښته راواله ها دلته چې مالک راغی که نه غلام لاړ خپل مالک له خبر خو نه یې که نه که نه ولې څه چل شوی دی ته به خفه کېږي خو ستا د ښځه چې ته نه دی د بل چا سره تعلق دی د بل چا سره چم شوی دا څه وایي زه درته صحیح وایم که نه صحیح درته وایم د ښځې د بل سړي سره تعلق دی او نن مې ځکه خبر کړې ما خو نه که خبرولې خو نن یې درته چل جوړ کړی وجنې دي نه یقین مې نه راځي وایي زه صحیح ده ټیک شو نن شپه ته ویده کېږم ویښ اوسه او ته بیا ګوره چې څه کېږي نن شپه دې وجنې پرېږدي دي چېرته سړي خبر ذهن ته واچوله که نه شپه شوه سړی راغی سملاستو چې سملاستو ښځه سملاسته و سړي ته چې د مرګ یاره چې ما څوک وژني هله خوب هغله چېرته ورته خو په کټ لاس دی چې لاس دی هسې خراټې شروع کړې خرلاړی شروع کړو ښځه پوه شوه چې خاوند مې څه شو چغلې پورې ته خبره کوم ښه چې دا ولې دومره غټه ګناه ده ښځه پوه شوه چې خاوند خو مې ویده شو که نه غلی پاسې د چاړی راواغسته دلته کې تېره چاړه دی ګدرې ویښته به تېوم راوبلم غلام نه وم چې دم راله تېوم چې خاوند یې ښه شي ښځه چې راپاسېده او چاړی د سړي مرۍ ته داسې کړه چې هغه پرې راپاسېده لاس یې ولې ما خو چې دا دروغ دی خو په رښتیا دي ته خو ما لالی دا خو رښتیا ما ته هغه ویلي دي د ښځې د لاس نه یې چاړه اخېستې ښځه یې څه پنغلې په چاړه یې لاله کړې ښځه یې څه کړې ده الاله کړې او سار شو سړي ښځه الاله کړې ده دلته د ښځې وروڼه راورسېدو سړی یې حلال کړو سړی تا زمونږ خور ووژله سړی یې حلال کړو علماو لیکلي جنګ شروع شو 50 مړي پکې وشو 50 مړي د څه د وجې نه د چغلۍ د وجې نه څه د وجې نه د چغلۍ د وجې نه ته خو وایي ما لمسه وکړه خبره خلاصه شوه ستا دا لمسه به 2 خاندانونه تباه خاندانونه تباه کړي ستا د خولې نه کومه زهرېله خبره وتې تا ته د دې اندازه شته نو ای رونه دا درته وایم چې کوشش کوئ چې د دوو مسلمانانو په منځ کې څه راولئ روغه راولئ جوړه راولئ حدیث مبارک کې راځي دروغ ویل ډېر لویه ګناه ده څومره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان دروغ وایي که نه د یو د خولې نه دومره بدګویي شروع شي که نه چې د خوا نه پرښتې وتښتي پرښتې د بدګویۍ نه ډېر نفرت دی چې کله دې دروغ شروع کړي د خولې نه بدګویي شروع شي پرښتې ته لاړې شي چې لاړې شي که نه او دې دا دروغ بس کې بیا پرښتې راشي خو په یو څو صورتونو کې دروغ ویل جایز کوم صورتونه د 2 تنو په منځ کې چې روغه کوي که نه نو دغسې دروغ ویل شي ته یو تن له لاړې که نه ته ورته ویله که هغه سره روغ وکړو ګوره هغه ستا رور دی ستا نسبي دی ستا به په کار راشي دوی زه هغه سره روغ وکړم زه د هغه په غوښو نه مړېږم ته ما ته چې روغ ورسره وکړه ته چې هلته لاړې که نه هغوی بل ته هغه دا خو زما رور دی ستا په صفتونو نه مړېږم هلک هغه ته وایي زه په غوښو نه مړېږم ته ورته څه وایي ستا په صفتونو نه مړېږي دروغ وایه دې دروغ کې ګناه نشته بلکې څه دی پکې ثواب دی پکې غرض مې د خبرې دا و چې ګوره د خپل رور مسلمان عزت مه خرابوه ډېره